هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري. اللهم صل على سيدنا محمد. د دې ځای پورې چې مونږه کوم قوانین ویل نو مونږ می چې د باب افتعال دفع کلمې په مقابله کې د دې حروف د جنس د حروف راشي نو قانون به پکې دغه چلیږي چې کوم مونږ ویل او اوس دلته کې کوم قانون چې بیانې دې د تاسو د نورو کتابونو کې خاصه مکرر معنی او دې قانون خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې دې څه د ګورو د فا کلمې په مقابله کې تابع موږ بدلوله دلته موږ وایو کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې د دې حروفونو حرف شي تا دال ذال سین صاد طا ظا نو کله دې حروفونو یو حرف راغی نو بیا موږ د دې کوم چې تا د باب افتعال د عین کلمې د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي الګي د فا باب افتعال د فا په مقابله کې لګي د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې چې کله د دې حروف نه حرف راشي نو تا د باب افتعال د دې حروف د جنس نه ګرځول جایز او د جنس په جنس کې ادغام کول جنس سری واجب لکه د دې لپاره مثال یقتتلو ده یقتتلو باب افتعال يقتتل يقتتلو وزن سره يفتعل سره يفتعل هذا عين كلمه مقابله کې تار راغله عين كلمه مقابله سره الله تار راغله نو دا پرې تاسو سره دا وجو بس دغه چیرې یو قسم حروف دي ها دا ادغام کول دلته کې جایز دي پوه شئ لکه چې دلته کې ته ادغام کې څنګه پکې چې دې اولنی حرکت په ما قبل لور کې سمجھي يقتلوا سمجھي يقتلوا سمجھي يقتلوا او دا يقتلوا هم ویل شي څنګه به شګورا دغه يقتتلوا ده کنه يقتتلوا ده نو دو ساکنین لولنه دو ورود یې ستاره غړو متعلق دي اولنه ساکن کا چې ساکن دي کوم ها دو ساکنین نه لري دو ساکنین نه او الساکن له هوري کو بالکسر دي يقتلوا سمجھي يقتلوا پوښښ دا اوس نور سرکار په باندې بیا و رسم دي او دا ادغام کول د ریتا صورت کې ادغام کول چې دا لکه جایز یا دا حروف بدلول چې دا جایز دي او چې کله دې بدل کړه نو بیا با د طالب افتعال دي حروف د جنس تو ګرځولا نو بیا ادغام کول واجب دي لگا يختصمو باب افتعال د فاضل من عین د مقابله کې صاد راغلی نو طالب افتعال په صاد سره بدل کړه سوچو يختصمو نو يختصمونه شو ویلې پوه دو صورت دي یو صورت غواړي چې دا صاد حرکت ما قبل دا ورکا سوایا یا او ادغام کا يخصمو پوه يخصمو او کله چې وکا چې دا دوا دغه راشي په ورو د دې راشي اولنه ساکن کا اولنه څنګه ساکن چې اولنه می ساکن کو نو دوا ساکن نه اولنه دا حرکت ورکوما نا ساکن دا هوري کو بالکسر دا قیدو دي ما يخصمو نو يخصمون جايز يخصمون بقرآن کې تناغله وهم يخصمون واضح ها وز د نور مثالونه په قرآن د یې ذکر کړی دی يبدلوا بعد څنګه يبو تدلو طالب مثالونه په درس سره څه شو يبو تدلو يبدلوا او ادغام کو څه شو يبدلوا مل شي او يبدلوا مل شي واجب دی معنی ها دا څنګه يعذروا بعض څنګه او ينزعوا بعض څنګه ينزعوا بعض کې او يبسموا
يخصم ينزل او يبطر او ينظم ينظم پوه نو قاعده ده کله چې د باب افتعال د عین کلمې مقابله کې د دې حروف د جنس له حرف راشي نو تا د باب افتعال د عین کلمې د جنس نه ګرځول جایز دي او د جنس په جنس کې ادغام کول واجب دي اوس دا خبره ده چې دا عین کلمې د جنس نه د تا چې د عین کلمې د جنس نه ګرځي د عین کلمې د تعالی نه ګرځي عین کلمې د تعالی نه ګرځي واښو به باندې ها هغه یې تعالی باندې افتعال نو دی ورو د جنس نه ګرځو کنه نو دوه دي یو د په مخه ویل کېږي چې اتا حرف زائد دی تاسو سره او د عین کلمې مقابله کې چې کوم حرف راغلی دی تاسو سره دا اصلي دی تاسو سره اصلي دی تاسو سره اصلي دی تاسو سره اصلي دی او اصلي په زائد سره بدل زائد په زائد کې ادغام کول دا غوړه نه دي بلکې دا زائد په اصلي سره بدلول او د اصلي په اصلي کې ادغام کول دا غوړه دي پوه شئ یو دا وجه او غیر وجه دا چې په دې کې د دې سین او د صاد د علاوه او د سین او د صاد د علاوه دا نور حروف دي نه دا مجبوره دي سری نو مجبوره چې پتا جتا په دې مجبوره سره نه بدلی ځکه پتا کې کمزوري ده او با د نور حروف کې جهر ده هغه په یوه باندې ها جهر نه بږي لہذا دا ته شي بدلول او پسین او صاد ځکه نشي کولای سین او صاد اگر چې محموسه دي تاسو سره په محموسه کې برابر دي صفات یې شان دي لیکن پسین او صاد کې غفیر دي پسین او صاد دي سره نو کدا سین او صاد په تاسو سره بدل کما نو کوم صفت لازمه چې کوم دي صفیریه اواده نشي او کدا دال دال او طا ظا دا زپدي دا سره بدل کما په دې پتا سره بدل کما پتا سره بدل کما نو بیا به دغه درځي اثر موږ دا چې دا تاج د صفات په دې کې همس ته او په دې نورو کې د سره جهر هغه جهر بیا نه ذکر لکه چې جهر دې دای کې شدت وي او په همس کې جهل سوي کمزوري په کې نرمي په کې لکه پوه شو نه معنی ها دا عام سرجانو دا قاعده ده چې دا باب افتعال عین مقابله کې دی ورو د جنس اول شي نو تا دا باب افتعال دی ورو د جنس نه کړو جایز او جنس په جنس کې هم کول واجب دي پوه شئ بعض سرخیال وایي چې دا په ماضي کې دا قانون چې دا چلول جایز نه دي په ماضي کې دا قانون چلول سری دا وګوره په ماضي کې دا چې لګانا لکه اختصام یا اقتصام حاضر مثال جراله تاسو اقتصام نه تر به افتعال دی ورو جنس نو غاړو سبشي سبشي اختصام دا وسه شي تایدا ایک ضلام سمجھی ایک ضلام وسه د دې عوالم د جنت حرکت ما قبل ہوگا سمجھی ایک خاص او دا وسه شي ایک ضلام سمجھی وس هم دوستی ته ضرورت پاتې نشو دا یا دوستی له مابعد متعلق ضرورت دي چې ور دي دا وسه شي خاص او دا وسه شي کذا نو ګورا چې دې ماضي خو افتعال وغه ماضي راځي ماضي څه وغه راځي او چې فعل وزن شو نو فعل به تفعيل ماضي چې عندنا مشدد وي نو چونکی د دې د ماضي په صورت کې د باب تفعيل د ماضي سره التباس راځي د دې وجنا بعض صرفیان وایي چې په ماضي کې دا قانون چلول جایز نه دي پوه شو مې معنی لکه پوه شو ها او بعض بګوي ها چې دا کله چې دا قاعده پکې چلیږي نو دا خپل اصل نه علاوه په نور طریقو سره ویل هم جایز دي په څلور طریقو سره نور جایز دي لکه دا اختصام له یو په اختصام کې 500 صورتونه جایز دي یو د اختصام چې بس سره وي بغیر د ادغام اظهار سره وي زم دا چې دا تا په سوال سره لګي سوال په سوال کې ادغام وکړي
سشي اختصم او بیا د اولي صاد حرکت ما قبل ورکي سشي اختصم سشي نو دویم صورت دا چې اختصم وایي دی ا دریم صورت دا چې همدوستی ته به ضرورت پاتې نه ادوی چې همدوستی په دې صورت کې څه باقي وي چې د باب تفعیل سره مشابهت را نشي د باب تفعیل سره او دریم صورت دا چې همدوستی کو لړکوا دغه چې همدوستی په واو صورت کې راځي چې کله ما بعد دې ساکن وي واښه نو خصم وي سوالو خصم څلورم صورت دا دی چې کله دوه حروف دې راشي او د علاوه منګه فسواد سره بدل کو نو دو ساکنان لازم شوي دو متعارف را لولې مثال کو الاولین له حرکت تکسر او کما ساکن له هوري کو کسر جوړي سب شي اخیس قیمه سشو اخیس قیمه اخیس صما اخیس صما اخیس صما فهم نه باندې ها دا څلورم شو په پنځم صورت ده چې هم دوستي دي درکوا سب شي اخیس صما دا پنځه صورتونه دی ها نو ته وای دا یو غلط فورو دی چې نه راغلی ساکن مرور ها ساکن مرور نو مشدد او ساکن نه مشدد حرف په پیره نه لګي یو بیر ساکن یو بیر متحرک نه لکه دې خاص وما دلیل ته جوړ کوم نو جوړ څنګه کوم خاص خو زبر خاص خو زبر خو خاص خو ما به دې څه کومه واشه ها اللي خالد بصير ساكن كسرور الساكن متاح بالإقرار ليه قائم معناتها بخالد وكسرور اوبا چې خاله نو ولې خاله تاسو چې خاله کسرور کړی شي نو خاص خو زیر خسرو کړه خس صاما پونځه ها هغه پوښتنه کوي نو په ماجی کې بعد وی چې په ماجی کې د سره قانون نه چلیږي یو عام قانون دی کوم چې موږ وایو او بعد تر وی چې په ماجی کې دا قانون نه جوړیږي اواز وی چې دا په پنځو طریقو سره ویلېږي یو بغیر ادغام نه یو دا پنځو طریقو سره څنګه ماجی ویلېږي او کنه ما دغه مضارع هم کوي مضارع بچي ها او با دغه کې چې کنه مضارع په دوه صورتونو سره ویلېږي یو یختصم یخصم او یخصم پوهې په یخصم سره او په سره یخصم او فاعل چې کنه دایو کې مخصمون ویلېږي مخصمون دا یو وګورئ مختصمون دی مختصمون نه طالب امتحان کو سره بدل کړه څه شو مخصمون وڅو یا چې څوک د اولنی حرکت ما قبل نه کړه څه شو مخصمون یو سره دا شو کنه ها مخصمون دلته ګوره دلته دوه سوادونه دي دغه سواد یو نو مې په لپاره به شو پوه مخصمون یو سره شو او نمبر 2 چې د سواد ساکن کا نو خا او سواد ډول ساکن باندې شول او خاله موږ حرکت د کسره ورکو استاګن الله ولې غوړې په کسره جوړینا نو څه جو مخصمون څه جو مخصمون واښوي او کله کله چې دا د میم د ضمیر د وجینا د میم د ځونی د مناسبت د وجینا د میم د ضمانه د دې مناسبت د وجینا فاقه منهم ضمورنا سوچي مخصمون لکه پوښتنه نو ماضی په پنځو طریقو سره او مضارع په دوه طریقو سره اسم فاعل په درې طریقو سره وګورئ تاسو او مصدر کې نه مصدر کې څلور طریقې دي لکه مصدر کې اختصاما دی کنه اختصاما چې کومه کوته نو مناسب شي یو په اختصام ول جایز دي نمبر 2 اختصاما چې ادغام په وګما نه اخصاما
او خصاما دریم صورت او اخصاما او خصاما دا پنځه صورتونه دي وانه شو بلې باندې ها وګورئ ويجوز الادغام وجائز الادغام اذا وقع بعد تاء الافتعال دې ځان کلی نه ونی دی خاصه مرکزه مقاعده اذا وقع بعد تاء الافتعال کله چې راشي وروسته تاء افتعالنا من حروف د دې حروفونه تا دال ذال ز سین صاد و نو يقتل جباسه کسو يقتل يبدل يعذر ينزع يبسم يقسم ينزل يبطر ينسلم ولكن لا يجوز في ادغامهن الا الادغام لیکن جائز ہے في ادغام دې ټولو کې مگر ادغام یو صورت یعنی ادغام یک طرفی پکې جائز ہے ادغام دو طرفی پکې کم ادغام پکې جائز ہے بجعل التاء مثل العين چې تا د عین کلمې د جنس نه وګرځي دا تا د عین کلمې د جنس نه وګرځي بیا ادغام کې دا جائز دي الګه پوښوي او دا عین کلمه پتا سره بدلول او بیا د تا پتا کې ادغام کول دا نه جائز دي وجه سره لزوف استدعاء المؤخر زکه چې دا مؤخر ټکي دا جنن دا ضعف ده د ضعف د مؤخر ټکی د ضعف د دعوی کول د جنن چې د اخر نه ټکی سره ضعف ته پکې څه ضعف ته پکې یو خامس ته پوښوي او په دې نو کې په درو کې سلور کې جنن داخله کا جهر ده او په دې کې اگر چې هم سته پسینه او بسواد کې او پسینه او بسواد کې څه شره یو دا وجه ده او دیم وجه ده چې تا حرف زائد ده تا حرف زائد او دا نور چې دا اصلي حروف دي او اصلي په زائد سره بدل زائد په زائد کې ادغام کول نه دي غوړه پوښوي دا عام صرف او عند بعض الصرفين او بعض الصرفين لا يجوز هذا الادغام في الماضي ويجدا ادغام ماضي کې ناراضي ولي حتى لا يلتبس بماضي التفعيل ځکه چې دې التباس رانه شي د باب التفعيل مضارع سره د ماضي سره پوښوي لان عندهم ذکر دو په معنی تنقل حركه التاء الى ما قبلها نقل بقل شي حرکت د تا ما قبل دا وتحذف المجتلبه او حذف بقل شي مجتلبه یعنی هغه چې راکودل شوی دا راکودل شوی شي همزوستی باندې کله مجتلبه نه مراد همزوستی نه دا واځ په لږ دغه جام دوسته خو راځي کله مابعد دې ساکن وو دې ساکن دا مابعد د همزوستی متحرک شو همزوستی د ضرورت پاتې شو چې پاتې نشو جو حذف بکلی شي وعند بعضهم يجيء بكسر الفاء او د بعض معنی په کسره فاء سره راځي لکه خصمه لان عند دا خصمه الذي دغه دو په معنی کسر لان عندهم كسر الفاء لالتقاء الساکنين د التقاء الساکنين دي او قاعده ده الساکن دا حرکا وعند بعضهم يجيء المجتلبه او بعض کسان وای چې بری کې با هم دوستی په کې هم راځي هم دوستی په کې هم سره راځي په کې هغه پوښوي اخصم نظرا الى سكون اصلي ځکه دی وای کنه چې دا اختصم بری کې چې دا خامه چې کوم حرکت راغله نو دا عارضی حرکت ده اصله عارضی حرکت دی ولې هم دوستي په شروع کې راوړي هغه پوښښ په معنی نو ګور دا پنځه صورتونه شول دا طويل کل پکې ويجوز في مستقبله او مستقبل په سو کې مضارع په سو کې کسر الفاء وفتحها چې فتحه د فاعل مله فتح ور کول او فاعل مله کسر ور کول لکه څنګه په ماضي کې دي لکه يخصم او يخصم او يخصم ما يخصمون بقوم کې دي وفي فاعل یو د دې اسم فاعل په ځای کې ضم الفاء زموم او فاعل کول جایز دي للاتباع دوی متابعت دینا چیرې بمی باندې زمنا نو د میم باندې زمید او جنا د میم د زمین سره د مجاورت راتلو د جنا دفاع کلمه زمور کې ما فتحها وکسرها لکه مخصمون 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 دونه جایز دي ويجيء مصدر هو راتل لشي مصدر دري خصاما بكسر القاء الى غير پوښوي لالتقاء ساكنين او لنقل الكسر دي او لنقل كسر التاء الى القاء بیا نقل کول د کسر تا قاتل ويجيء خصاما
ان ضربت ان اعتبرت کده د اعتبار وکړي د حرکت د اسقاط هغه چې مدغم نه بریږي وجو اخصامن او اخصامن مل شي اعتبارا بسکون الاصل لکه پوښتنه دی معنی وزا قاعده چې نه د باب تفاعل او تفاعل کوم چې لګي ان شاء الله سبا وي پوښتنه دی معنی